د الله پاک یو نیازبین پیغمبر دا وظیفه وکړله. د هغه چې څومره مقاصدو څومره حاجاتو الله پاک وله دا پوره کړل. دا وظیفه محترم صرف 2 ورځې الله پاک وله پیسې هم ورکړې، ښه ډېرې ورکړې. الله پاک وله کور هم ورکړو، الله پاک وله ښځه هم ورکړه، الله پاک وله پلار هم ورکړو. دغه د الله پاک نیازبین پیغمبر وږی الله پاک وله خوراک هم ورکړو. د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک وله اوبه هم ورکړلې. الله پاک وله بهترین ځای کې بهترین رشته وکړله. الله پاک وله د ژوند ملګری ورکړو، لار ته ورکوه، الله پاک ورته لار هم وښودله. محترمو نوکري هم الله پاک ورکړوله. ډېره ناشنا خبره ده، ډېره ناشنا دعا ده. تاسو به کېدای شي په دې خبره باندې حیران هم شئ چې څنګه الله پاک ورته نوکري ورکړله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. سونه بیماران دي، سونه بیماری دي، الله پاک دې بیماری ختم کړي. بیماران دې الله پاک روغ کړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده، دا ډېره زیاته بهترین او ډېره زیات اعلی وظیفه ده. کم سړی محترمو داسې وي چې د هغه د رزق مسله وي، د خوراک مسله وي، الله پاک به د انسان ته خوراک ورکړي ډېر زیات بهترین. یو ځای کې اوبه نشته او دی د اوبو په تلاش کې دی، دا وظیفه ده که الله پاک به بهترین ځای کې اوبه ورکړي، بهترین اوبه. یو سړی سره سورلي نشته دی، په لار روان دی، دا وظیفه ده که الله پاک به سورلي ورکړي. یو انسان ډېر زیات غریب دی، محتاج دی، پریشان حاله دی، وظیفه ده که الله پاک به ډېر زیات مال او دولت ورکړي، پریشانی ول الله پاک ختم کړي، محتاجي ول الله پاک ختم کړي. الله پاک به د انسان له بهترین ځای کې بهترین نوکري ورکړي. دې وظیفې په حیثیتو کې محترمو دا خبره ده چې الله پاک به لازما نوکري ورکړي. یو انسان سره دغه رشته نشته، بهترین ځای کې به الله پاک له رشته ورکړي. داسې رشته چې ستاسو د سترګو یخوالی به محترمو، داسې رشته. کله چا کور نه وي، دا وظیفه کو ځان له وظیفه کې الله پاک به بهترین ځای کې کور ورکړي. محترم وظیفه ډېره زیاته زبردسته ده. کله چا نه لار ورکړل شوې، لار یو انسان تر خپل منزل پته نشته دی، دا وظیفه دې شروع کې منزل پته به ته ولګي. یو انسان داسې دی په دنیا کې چې هغه څوک هم نشته دی، څوک هم نشته، یو خدای نه علاوه بل څوک نشته دی. وظیفه دې وکړي انشاءالله دونه خلک به الله پاک را پیدا کړي، دومره خپلوان، دومره نوې نوې رشتې به الله پاک را پیدا کړي چې حیران به شئ. بهترین خبره ده الله پاک به انسان ته هدایت دا ور نصیب کړي. دا وظیفه محترمو د الله پاک د یو نیازبین پیغمبر وظیفه ده، یو نیازبین پیغمبر، او د هغه پیغمبر نوم دی حضرت موسی علیه السلام. کله محترم موسی علیه السلام د مصر نه الله پاک ته وی لاړ شه مدین ته، او موسی علیه السلام رالی د هغه ځای نه، دشمن د یرې رالی، الله پاک ته دشمن مقابله اوس مه کوه، مقابلې ته لا وخت شته دی، زه ته لاړ شه مدین ته. الله پاک د موسی علیه السلام تربیت کو، مدین ته رالی، او په یو ځای کې محترم موسی علیه السلام دا کېناسته، سوچ کې خدای پاکه بس زما یو ذات یو غت دی، نور څوک نشته دی، نه د خوراک درک لګي، نه د اوبو درک لګي، نه د ژوند ملګري درک لګي، زما ربه هېڅ هم زما نشته دی، زه به څه کومه. په دې دوران کې خلکو ګډې چلې به کولې، یا 2 جینکۍ وي، د شعیب علیه السلام لوریانې وي، هغوی ګټه نه شو اوچتولی، نو موسی علیه السلام رالی، ګټه اوچته کړه، دوی چیلې ګډې اوبې کړې، او کور ته چې کله لاړ نو پلار ته قصه وکړله
چې هلته کې پلان کې باغ کې یو نوجوان دی او ډېر زیات امانتدار دی. یوه لور یې راولېږله موسی علیه السلام پسې. موسی علیه السلام وروسته دی، دا لور یې مخکې ده. بیا د موسی علیه السلام وایي چې ته وروسته شه، زه مخکې ځه، ما ته مخکې کاڼه شغوه، نو ما ته د هغې نه پته لګي چې زه کوم خواته وشم. نو چې کله موسی علیه السلام لاړ، هلته کې د شعیب علیه السلام فعاله پوره قصه یې ورته وکړه. نو دې ځای کې محترم موسی علیه السلام سړی سم نه و، پریشان و، محتاج و، حاجتونه څونه ډېر ښه ډېر و. نو دلته کې شعیب علیه السلام ورته ویلې ستا نوکري دا شوله چې ته راګډې چیلۍ دا سره وه. یو قسم له موسی علیه السلام ته نوکري میلاو شوله، خوراک څښاک بندوبست هم د موسی علیه السلام وشو، د کور بندوبست هم د موسی علیه السلام وشو، یو قسم له خپل کوره شو. او بیا ورته شعیب علیه السلام وی په دې جنکو کې به یوه جنۍ ستایي چې کومه ستا خوښوي. ښځه مولاو شوله. او تاسو ته ما وخت وی چې پلار هم ورته میلاو شو. نو د انسان درې پلارانې، یو استاذ، یو خپل پلار، یو سقر، دا پلارانو کې راځي. نو که تاسو ګورئ موسی علیه السلام ته هر څه میلاو شو، نوي خپلوانه، نوي رشتې، هر څه ورته میلاو شو. نو که تاسو ګورئ د دې وظیفې کمالات محترمو ډېر زیات دي. نوکري هم پکې شته، په دې کې حاجت پوره کېدل هم پکې شته، په دې کې مشکل حل کېدل هم پکې شته، خوراک هم پکې شته، څښاک هم پکې شته، په دې کې محترمو رشته هم پکې ده، محبت هم پکې دی، هر څیز په دې کې محترمو دا شته دی، هدایت هم پکې شته. نو که تاسو هم داسې یئ چې مشکلات لرئ، حاجتونه لرئ، دا وظیفه 201 پیره 701 پیره دا وظیفه تاسو کوئ. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو حاجات څومره په ښکلې طریقې سره پوره کوي. ربي لما انزلت الی من خیر فقیر. ای رب ته چې څه راکې ماله زه د هغې محتاج یم، ته چې څه م راکې ماله زه د هغې محتاج یم. نو په دې کې نوکري راځي که نه؟ نوکري یو سړی محتاج دی. په دې کې حاجت راځي که نه؟ ای ربه سم ته راکې ماله زه د هغې څه یم؟ محتاج یم. ای ربه که ته ماله ښځه راکې زه د هغې محتاج یم. چې څومره انسان د کوم څیز محتاج دی، کوم څیز ته زړه کېږي، کور ته زړه کېږي، ګاډي ته زړه کېږي، بنګلې ته زړه کېږي، دارنګې نوکرۍ ته زړه کېږي، وظیفه زه درکړم، عمل پرې ته وکړه، انشاءالله العزیز د الله پاک په خزانو باندې یقین ساته، الله پاک به هر څیز درکړي. ربي لما انزلت الی من خیر فقیر. ای ربه سم چې ته راکړې نه زه د هغې محتاج یم، زه د هغې حاجتمند یم، زه فقیر یم، راکړې ماله. محترمو ډېره زیاته بهترینه خبره ده او ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. نو کوشش وکړئ په خپله مو کوئ دا وظیفه، ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.